څنګه په تیرې ویډیو کې موږ تاسو ته جشن آزادی ملک پاکستان وطن عزیز په باره کې وایو چې آزاد شوی موږ خود مختار خلک یو موږ ته الله پاک یو شرافت یو عزت راکړی خو په دې ویډیو کې تاسو وګورئ چې آیا موږ او تاسو به د ازادي شکریا په دغه شکل کې ادا کوو؟ آیا شکریا به په دې طور کې موږ ادا کوو؟ آیا د هغې لهجه به دغه شانتې وي چې جلوس به راوباسو بس یو شور به جوړ کړو؟ خلک تکلیف کې د هغې تکلیفات ته نه ګورو، مریضانو تکلیفات ته نه ګورو، قسم قسم بیماران د هغې ته به نه ګورو، خو روغه شپه به تېره کړو، روغه ورځ به جلوسونه وباسو، خلکو ته به قسم قسم تکلیفات ورکړو. که دغه ځان د ازادي وي نو ماته ضرور تاسو میسج کې وایئ چې آیا دا صحیح ازادي طریقه انجوای کول او شکریا ادا کول دغه طریقه ده؟ نو تاسو میسج یو طرف ته فلسفه وګورو، یو طرف ته خپل ذهن وګورو چې آیا د پاکستان لپاره ازادي څنګه شوې ده؟ آیا په دې باندې بېشمېره جانونه شهیدان شوي دي؟ آیا د هغې دپاره موږ او تاسو دوه رکعته نفل وکړو، د هغې دپاره دعای خیر وکړو او نور هم ملک عزیز دپاره دعای خیر وکړو، نور هم ملک دپاره د ترقۍ دپاره او د ملک مخکې په وړاندې تللې دپاره دعاګانې وکړو. اصل ازادي اصل د ازادي انجوای کول او جشن ملول دغه طریقه چې موږ او تاسو خپل رب هم راضي کړو او د ملک ازادي په دغه طریقې کې موږ او تاسو هغه ازادي خلکو ته پیغام دغسې ورکړو چې آیا موږ او تاسو الله رب